په دې وخت کې دا قافله سره یو ځای ده. دغه راهب هم ده. اووه کسان و دې قافلې ته رالو. دا له شامه څخه راغلي دي، هغه رومیان دي. راهب پوښتنه ځینې کوي چې تاسو کوم طرف ته روان یاست؟ هغه رومیان ورته وایي چې موږ خبر سوي یو چې په دغه میاشته کې خاتم الانبیا له مکې څخه و شام ته سفر کوي. موږ داسې ټولۍ جوړې کړي دي، 10 کسه، 9 کسه، 15 20 کسه، و هر طرف ته ګرځو. په دې کوچنۍ پسې ګرځو، کوم چیرې دا پیدا کو او قتل کوو یې. راهب ورته وایي که چیرې د دې ماشوم پالنه الله تعالی وکړي، د دې ساتنه الله تعالی وکړي، بیا و هغه ته تاسو تکلیف رسوئ سئ. فورا د هغو په زړه کې دا خبر راله. که چیرې خبره وه الله تعالی ته راجع سي، بیا خو موږ هیڅ هم نسو کولی. بس الله تعالی د هغو په زړه کې دا ور واچول. هغه راهب سره دا خبره ومنله چې کله الله تعالی وغواړي بیا خو موږ و دې ماشوم ته هیڅ تکلیف نسو رسولی. او له دې راهب سره دا وعده وکړه چې موږ چې په کوم شي پسې راوتلي یو، د محمد رسول الله په قتل پسې راوتلي یو، د ده په پیدا کېدو پسې راوتلي یو، دا کار به موږ په آینده کې پرېږدو. نو دغه رومیان له دې راهب سره، له دې عالم سره په هغه ځای کې پاته سولو. او ابو طالب د دې راهب خبره ومنله. دی یې له یو 2 کسانو سره ملګری کو، بیرته یې و مکې مکرمې ته راولېږي. د محمد رسول الله سیرت په آینده جمعه کې بیانو. دا وخت اخلي، تقریبا ډېرې جمعې به وي. کوشش وکړئ چې په خپل وخت باندې را رسېږئ. موږ کوشش دا ده چې پر 1 بجه باندې شروع سي، په او کم ته ختم سي.